تکبر یو داسې یو بد صفت دی د دوانو جانو سردار حدیث قدسی کی فرمایي چې رب ذوالجلال فرمایي الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، لویواله رب ذوالجلال فرمایي زما جامه ده. تکبر الله فرمایي زما جامه ده. عظمت دا زما قدرت ما سره خی. کم سړی چې تکبر په جامه کې را ننوځي کببته فی النار، غور ته به داخل کوم. انسان به حیثیت انسان د ګنده نطفه نه پیدا دی، تا سره تکبر خو نه کوي او نه د سره د تکبر سره اسباب شته، اسباب هم راشي بیا هم تکبر تا سره خو نه کوي. دغه اسباب ظاهري دي. لږ وخت پس د کله د مرګ اعلان شي ستا دغه اسباب بستا ټول بچو ته پاتې شي، د 3 ورځو نه پس ستا نوم هم نه اخیستل کېږي. پس تکبر کوي. دغه شان او شوکت چند لمحاتو کې ختمېدی شي. پس تکبر کوي. په میراث کې به د خپل اهل او عیال یوسي. د 3 ورځو نه پس رسمي چې کم مونږ او تاسو دغه خیراتونه کوو د هغې نه پس د مړي نوم ختم شي، مال تقسیم شي، بیبیانې عدت تیر کې بل چاته به نکاح شي، مړی پوه شه او کار یې پوه شه. بیا واپس هغه خیرات هم نه کوي. او که چېرته خیرات کوو نو د جمعو په شکل کې او د څلوېښتو په شکل کې او د کلونو په شکل کې کوو چې شریعت د دغې نه منع فرمایلې ده، چې الټه به میت ته لا تکلیف رسی، خیر ورته نه رسی. نو دا 3 قسمه خلک کې غور وکړو چې آیا دا صفات خو په مونږ کې نشته چېرته. تکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. د چا انسان په زړه کې چې د ذرې برابر ایمان هم وي، د رای د دانې برابر ایمان هم وي، جهنم ته نشي داخله. الله رب العزت به خامخا جنت ته داخله. او د چا په زړه کې چې د ذرې د رای دانې برابر تکبر هم وي، هغه جنت ته نشي داخله دي، جهنم ته بس. اندازو لګوه دا دومره بدترین سیز دی، یعنی ځان د رب ذوالجلال په صفاتو کې ځان شاملول دي. اندازه لګوه. دنیا کې هم دغه متکبر انسان نه خلک نفرت کوي، خبرې ورپسې کوي. مبغوث ترین انسان چې دا ډېر متکبر دی. سلام دعا مسره صرف بدی بنیاد کوي چې د شر نه محفوظ یم. عزت یې څوک هم نه کوي. فرعون د مال اسباب سره